اللهم صل على سيدنا مولانا محمد علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله د خپل د دین د غلبې تذکره کوله چې زه به خپل دین دا پورا کوم او کوم چې د دین مخالفین دي د هغوی څومره کوششونه دي د دین د بندولو د ختمولو دا تمام بې ځایه دي. مثال یې داسې دی، یو سړی په ځمکه ولاړ دی او دی نور ته پوکي کوي، سپوږمۍ ته پوکي کوي چې د نور دا رڼا ختمه کړي، د سپوږمۍ رڼا ختمه کړي. دی نشي کولی. د الله دین ختمول د هغې خلاف سازشونه همداسې مثال دی. الله فرمایي ما خپل پیغمبر لیږلی دی په هدایت باندې او په دین حق باندې، او دا به تمام دینونو باندې غالب ګرځوم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، په هدایت باندې مراد نه قرآن مقدسه دی، شریعت دی. پیغمبر ته الله قرآن ورکړه، شریعت یې ورته ورکړه، دا لار ښوونه ده. هغه لار ورته ښیي چې کوم دی جنت ته رسي، هغه لار ورته ښیي چې په کوم الله رضا کېږي. ودین الحق، او په حق دین یې لېږلی چې اسلام دی. لیظهره، عام حضرات معنا کوي دا ضمیر راجع دین ته دی. لیظهره چې دغه دین غالب کې علی الدین کله، په ټولو دینونو باندې چې څومره دینونه دي په هغې باندې الله دا دین د اسلام غالب کړي. او عبدالله ابن عباس صاحب هو ضمیر پیغمبر ته راجع وي، او بیا د اظهار معنا کې اطلاع سره الله پیغمبر را ولېږه په حق دین. لیظهره، لیطلعه، چې دا پیغمبر خبر کی علی الدین کله، په مکمل دین باندې. نو الله چې پیغمبر ته کم دین او علم ورکړی، دا پورا علم دی، دا پورا دین دی. او نور حضرات دا معنا کوي چې دا دین الله غالب وګرځوي په نورو دینونو باندې. اوس دا غلبه کله حاصلېږي؟ نو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه د هغه نه روایت نقل دی او فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر. په مخ د ځمکه باندې به یو کور داسې پاتې نشي چې هغه کچه آبادي ده یا د تنبو آبادي ده، مگر دې ټولو ته به الله دین ورسوي بعز عزیز او ذل ذلیل. یو انسان چې هغه ځان ډېر عزتمن ګڼي، هغه ته به هم دا دین ورسېږي. که یو سړی نه مني الله به ذلیله کړي، خو دا دین به ورته ورسوي. نو په مخ د ځمکه به داسې کور پاتې نشي، دې ټولو ته به دا دین ورسېږي. نو رسیدل د دین او غلبه د دین دا رسیدل دی چې تمامي دنیا ته به ورسېږي. اوس یې څوک مني او که نه مني هغه جدا ټکی دی. ولیظهره، اطلاع ده په دې دین باندې، تمام دنیا به الله په اسلام خبره کړي. او الله هغه شانتي کړي دي چې تمام انسانان خبر کړي دي. که هغه د پخې آبادی دی او که د کچې آبادي دی او که هغه د تنبو اوسېدونکی دی، خو الله د دین خبر ورته رسولی دی. دویم ټکی د غلبې دی. نو بیا څه حضرات فرمایي چې غلبې نه مراد غلبه د حجت او د دلیل ده. اسلام الله په تمامو دینونو باندې غالب ګرځولی په دلیل سره. منل نه منل جدا څیز دی، خو یوه خبره په دلیل ښوونه د یو انسان ذهن جوړول، دا د اسلام طریقه ده چې هر انسان ذهن جوړ شي او دا د هغه د طبیعت او د ذهن سره برابر دین دی. بیا په دلیل او حجت کې د اسلام سره یو دینه مقابله نشي کولی.
او که مراد تینا ظاهری غلبه واخلی نقم لیظهره علی الدین. دا سی وقت ہو چې دنیا بانی د اسلام یو راجو عام د سم مسلمانان شو ملکون او صدانسی شو که اسلام و نمنو اسلام چې کم داغی قبول نم کو خود اسلام نا پیر و مرعوب او د دوی ما تحت او دوی پسایه کې جوان کو. دا سی زمانہ هم او ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دا بیا دا آغا آخری وقت سا لگئی کہ اسلام دنیا کی زندگی بتی رشی چکل اللہ غواړي چې دنیا ختمی او د قیامت په نشاناتو کې د نور و نشانو د نخو سره یو د عیسی علیہ السلام را تک دی او د مهدی را تک دی. او چې عیسی علیہ السلام دنیا تراشي او مهدی راشي نو بیا به ډېر غټ غټ غزاونه غټې جګړې بشي د اسلام به بیا تمام و تعام شي نور دینونه به ختم شي. ابو هريره صاحب دغه زمانې سره لګي چې بیا به دا صرف اسلامي نور بنئ. د دې نه بعد به بیا چې عیسی علیه السلام وفات شي دا خلک به ډېر زر زر بیا ګمراه شي تمام به کافر شي یو به هم کلمه گو پاتې نشي بیا به په دوی باندې قیامت قایمي. ورنه که الله پاک د دې دین اسلام د حفاظت وعده نه وي اخیستې که نه نو پته نه لګي چې د اسلام به په کومه زمانه کې ختم شوی. دا نور انبیا چې دنیا ته راغلي د هغوی هم امتونه وو د هغوی هم پیروکار او ملګري وو لیکن په ډېره لږه زمانه کې 560 او په 100 کالو کې بیا مکمل د هغوی دین ختم شوی دی. او د اسلام چونکې الله وعده اخیستې چې دا څوک نشي ختمولی نو ځکه په 100 کاله تېر شول او دقسې به وي. بیا چې کله هغه موقع باندې الله وغواړي چې قیامت راولي نو دا مسلمانان مؤمنان به تمام ختم شي بیا به صرف کافر وي. د هغوی به داسې مثال وي لکه څنګه چې څاروي دي داسې مثال دی څنګه چې خره روان دی او خر په خرې خیږي بل خر ورته نه وایي چې دا کار ګینې ښه دی او یا بد دی یا ګینې شرمېږي او که نه شرمېږي. دارنګې غوا دی غویان دی او سپي دي څوک پسې خیږي او څوک پسې خیږي په دې کې خور مور دا معلومه نه وي په دې کې کوڅه او غوجل معلوم نه وي چې ساسه کړي دي نو د انسانان به دقه شانې شي بیا به په دې قیامت قایمي. لیظهره چې دا غالب کې علی الدین کله په تمامو دینونو ولو کرها المشرکون اگر چې بدې ګڼي مشرکان. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو ان کثیرا من الاحبار والرهبان بشک ډېر د علماونا ډېر د پیرانونا ان کثیرا من الاحبار بشک ډېر علما د اهل کتاب یهودیانو والرهبان او ډېر پیران د نصرانیانو لیأکلون خامخا دوی خوري اموال الناس مالونه د انسانانو بالباطل په باطله طریقې. الله مؤمنان خبري چې دا خلک په باطله پردی مال خوري حرام نو مؤمنان الله خبر کړه چې تاسو ګره حرام نه خوري پردی مال ونه خوري. مقصود عمده دی چې د حرام و نزان خبر کې او د هغوی د غلط کردار تخپل نه کې. بیا تا بار بار د قرآن ترجمه د الله قانون دی چې همیشه دپاره د عدل او د انصاف خبرې ولو که ستا مخالف او دشمن ولې نه دی خو داسې به نه کې انصاف سره. یهود دي نصرانیان دي دا چې کوم د اسلام مخالفین دي خو الله په دې غونډو یو شانې ګز نه راکاږي چې دا ټول داسې دي بلکې فرمای ان کثیره ډېر پکې داسې دي. نو معنا دا ده چې څه خلک پکې هم شته خو ډېر داسې دي چې هغوی پردي مالونه خوري. لہذا دا د اسلام هغه حقانیت دی چې د چا سره په ضد نه ودرېږي. یو انسان د بل سره په ضد شي یو قوم د بل قوم سره په ضد شي بیا د هغه چې څونه خوبایانې هغه تمامې پټې کړي او صرف نقایص بیا تمام قوم به حیثیت قوم بدنام کی. نه چې داسې نه ده خوبایانې په خپل ځای نقایص په خپل ځای نو ځکه الله فرمایي ډېر پکې داسې دي احبار علما دروي چونکې هغه وخت کې علما دا د اهل کتاب و یهودیانو
او دا نصرانیان چې دوی بزان د صرف خپل عبادتونه کول دا شیخان او پیران الله وی دا دوانو جماعتونو کې داسې دي چې لا یاکلون اموال الناس دوی خوري مالونه د خلکو بالباطل په باطله طریقې سره باطله طریقه د رشوت په شکل کې یو بل فیصله کول فیصله بدل داسې کوم څونه پیسې برا کوي داسې رشوتونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات نه بیانول سره د دین چې د علم وجدار ک دوی حق خبر وکړو د پیغمبر صفت بیان کې خلق مسلمانېږي د دوی هغه مشری ختميږي چې کوم آمدنی د مال وغه ختميږي نو د پیغمبر صفات پټ د دنیا د پاره لومبنه پاره کې دی چې دوی به د ځان نسیز اولی کو دا د الله حکم دی دا د الله د خوانه دی او ما هو من عند الله دا الله د خوانه نو دا تمام صورتونه د حرام خوره په دې کې موجود لیاکلون اموال الناس دوی خوري مالونه د انسانانو بالباطل په باطله طریقې څنګه د ابوی دا ګنده صفت او عمدارنګي کپدی امت کې عالم دی او که غیر عالم دی خو چې د پردې مال خوري په ناجایزه دوکا ولا ورکه دا غي سره چې کوم دی اغلاط نه کې سببله طریقه حرام نو دا ټول په دې کې داخل شریعت دا دی چې ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل خپل مینس کې د یو بل مال په باطله طریقې سره مخوري نبی کریم علیہ السلام فرمایلی لا یحل مال امرئ مسلم د مسلمان مال خوراک بل د فر جائز نه دی الا بطيب نفسه دا مسلمان په خپل خوخه باندې خپل مال چاله ورکی او خو ټیک ده او چې د له خوخ نه نو نه بخوري عمدا سے ډیر مسائل په دې باندې ان تر دې چې مثال پتور د ماشومان د ختمونه یې کنه آیا سړی په جبر باندې پیسې را غونډي هر یو بدون دونه خامخ راوړي کله به جمعه ته ناراضي ښه ناروا دي اوس که په خپل خوخه مثال دغه ماشومان دي دغه پلرونه دي په خپل خوخه چې را منګه ختم کو څوک را غواړي بیان د پر خرچه من برداشت مصطفی خنه کې وکړو او چې نه هغه وای نه کو او مولوی صاحب ورته وی چې 3000 او 5000 به خامخ را غونډوي او زما خامخ پروګرام کوم حرام دي چې داغه خوخه نه د سمت نه پیسې اخلي داغه د خوخه نه بغیر پیسې نشي اغستره عامه د کپاغه باندې ته روړی غانې کوم چې په ارسه کې لا يحل الا بطيب نفسه د نفس په خوخه باندې عمدا سے بعض محلو بعضو کلو کې تنظیمونو په شکل باندې څومره چې مثال محله والے یره جبران به ارمیش کې 200 روپیا را غونډو دا به یو پان جوړو بیا که بالفرض څوک مرشي دا خرچه به داغې نه کو اوس دا تنظیم که څوک له پیسې نه ورکي بیا دا سره غم خادي نه کوي دا په زور پیسې اخیستل دي چا دا په زور پیسې اخیستل دي منه دي لہذا هر هغه ځای چې ته اجتماعي پیسې وي یا داسې بل څیز وي په خپل خوښه یې رجي پروګرام کو کلی کې مړ جمع دی راشي دا غنه بشری کې بیا پیسې لګو هر سړی په خپل خوښه ورکوي څوک زر ورکوي څوک 2000 ورکوي څوک 15000 ورکوي دا هر سړی طبيعت دی نو بیا ټیک ده او جبران ای خودل او اغستل بیا دا ناروي ځکه داغه د خوښه نه ده نه دا خود دوی صفت لیا اکل اموال الناس بالباطل او یسدون دوی خلق بندي عن سبیل الله د لار د الله نه د پیغمبر علیہ السلام صفات الټا کړه د لپاره چې څوک ونه پیژني نو دا د دوی قبائح الله مون تاسو دین خبر کړي دي د لپاره چې د پردي هغه غلط صفات د ځان کې نه راوړي هو الذي الله غزاد ارسل رسوله چې لګلې د پیغمبر بالهدى په هدایت او دین الحق په حق دین ليظهره چې دا غالب کې علی الدین كله پټول دینونو ولو کرہ المشركون اگر چې بد غړي مشرکان یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو ان كثيرا من الاحبار بشک ډیر د علماء او رهبان او د پیرانو
ليأكلون خامخ بخري اموال الناس مالون د انسانان بالباطل فباطل طریقې ويصدون ذي خلق بندي عن سبيل الله دلار د الله نه. الله تعالی زاشي زمون ویل او د استاد رضا او د خپل دربار قبول کړي، صحت نصیب کړي، عافیت نصیب کړي، رحمت او کرم. استغفر الله استغفر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله